أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله كقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. دا سورة نعام دی، سورت چې دی شپږم دی، پاره چې د اوومه ده، آیات چې دی 90 دی. په دې سورت کې نن دا بیان کیږي 18 انبیاء بیان سلو. په قرآن کې د 50 انبیاء ذکر دی. نور د انبیاء تعداد چې دی دا یو الله ته معلوم دی، هیڅ چاته نه دی معلوم. حدیث کې راځي علما چې دی دا د انبیاء وارثان دي، نو زما ورونو وارثان د انبیاء هغه څوک دي چې هغه د الله د رضا لپاره د الله کتاب زده کړي، په هغه سره په خپل عمل وکړي، بیا د الله د رضا لپاره تر خلکو پورې ورسوي. په دې کې ریاکاري نه وي، دنیا پرستی پکې نه وي، پیټ پرستی پکې نه وي، خاص کر د الله د رضا لپاره وي. هغه علما چې د الله لپاره دین بیانوي، د دین د پیسو لپاره نه بیانوي، پیسې نه پراخلي، زکاتونه نه پرخوري، سرسایې نه پرخوري، د اخترانو پوستونه نه غواړي، صرف او صرف د الله رضا مقصودي، بل شی د مقصد نه وي. په دا سوره انعام کې 18 انبیاء بیان سلو. الله و نبی ته وایي نبی ته د هغه انبیاء پر نقش قدم باندې روانې، هغو ته ما هدایت کړی، ته به ما هغه رقم ځې. مسلمانانو ته هم دا امر دی چې کوم څوک د الله د دین ځان عالم بولي، باید چې هغه د الله پر کتاب، پر لمانځو، پر اذان، پر سبقه باندې د الله دین باز نه وګڼي، باز نه کی جوړ، خاص کر د الله د لپاره دین بیان کړي. اولئک دا هغه خلق دي، الذین هغه خلق اهد الله چې هدایت کړي الله پاک و هغو ته، فبهداه مقتدی. الله و دغه خلقو ته هدایت کړي دي، دغه رقم ته هم د دغه هدایت لار د اختیارولو امر کړی دی چې ای پیغمبره تم دا لار اختیار کا. او څه انبیاء راغلي دي، هغه ټولو قومو ته ویلي دي یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. ای قومه پر دغه دین اسلام باندې زه د دې څه پیسې نه غواړم، زما مزدوري چې ده، زما تنخواه چې ده، هغه پر هغه رب د مخلوقات دې چې ټوله دنیا پالونکی ده. نو قل ای پیغمبره تم اعلان وکا لا اسألکم چې زه نه غواړم اولتی څخه علیه پر دغه اسلام باندې، پر قرآن باندې، پر اذان باندې، د دین پر هر کار باندې اجرن یو مزدوری تنخواه. ان هو ندی دا د الله کتاب الا خو بیا دی ذکر دا یو نصیحت دی
للعالمین د پاره د ټولو مخلوقاتو انسانانو. وما قدر الله دوی د الله قدر نه وکړي دغه چې کوم دعویدار دي شیعګانو سنیان، دا دیوبندیانو بریلیان، دا پنجشیریانو الهادیس، دا څسي برای نام مسلمانان دي. دی د الله د دین عزت نه وکړي، د الله عزت نه وکړي حق قدرې په حق عزت سره. دی به د الله دپاره بیانوي خو دی پیسې پر واخیستلې. الله وایي الیوم یئس الذین کفروا، نن ورځ مایوس شو هغه خلک چې کافران دي، من دینکم ستاسې له دینه څخه، فلا تخشوهم، نو پس ته د دوی څه مه بیریږه، واخشوني، د ما څه ویریږه، دین زما دپاره بیان که. که کوم علم ځان وارث د انبیاو بولي، مخلص مؤمن وي، صفا مؤمن وي، مشرک نه وي، مذهب پرسته نه وي، وایي زما دین اسلام دی، زما نوم مسلمان دی. الله الیوم اکملت لکم دینکم، الله نن ورځ ما ستاسو دین مکمل کړي. واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، الله ما پراکې ستاسو، ما پراکې پر تاسو باندې خپل نعمت، خوښ مې کړي ستاسو دپاره دین اسلام. که څوک وایي زه دیوبندی یم دا مسلمان نه دی، که څوک وایي زه پنجشیریان دا مسلمان نه دی. الله زموږ نوم مسلمان ایښی دی، زموږ او د دین نوم ایښی دی هغه اسلام دی. الله ما ستاسې دپاره اسلام خوښ کړی دی، دیوبندیت یې نه دی خوښ کړی، پنجشیریت یې نه دی خوښ کړی، تصوف نه دی خوښ کړی، بلکې الله ما ستاسې دپاره اسلام خوښ کړی. زما ورونو، کم پیر، کم مولا، کم اخوندزاده سي دا تعویضونه کوي، چاشتونه ورکوي او پر دین پیسې اخلي، دا د الله د دین دشمنان دي، دا د مسلمانانو دشمنان دي، دا دین خرڅوي او حق یې پټ کړی دی. الله ما یاکلون فی بطونهم الی النار، دا په خېټو کې نه اچي مګر اور. دا پیسې چې اخلي، تنخواوې اخلي، زکاتونه اخلي، سرسایې اخلي او شکرانې اخلي، دا تعویضونه کوي، دا چاشتونه ورکوي، دا د الله د دین دشمنان دي، دا مشرکان دي، دا کافران دي، د دې د خلکو د اسلام سره هېڅ واسطه نشته. الله وایي فلا تخشوهم، پس د دوی نه مه ویرېږه، الله وایي واخشوني، د ما نه ویرېږه. باید چې موږ مسلمانان یو، د هېڅ چا څه نه ویرېږو، د الله دین هغه رقم بیان کړو څه رقم چې الله په خپل کتاب کې او بیان کړی. الله نبي ته وایي نبي که چېرې تا د ځانه یو فتوا جوړه کړه او د راسته لاس به دې راونیسم، د غاړې رګ به دې پرې کړم، دا خلک به بیا تا زما د عذابه څه نه کړي خلاص. نو زما ورونو چې نبي ته اختیار نشته، نو ما او تا ته به څه اختیاري، امامانو ته به څه اختیاري، فقهاو ته به څه اختیار وي، بزرګانو ته به څه اختیار وي. دین د الله دی، د الله دپاره بیا هغه رقم بیانوي څه رقم چې الله په دا کتاب کې ذالک الکتاب لا ریب، په دا قرآن کې څه رقم دین بیا هغه رقم یې بیانوي، او نبي چې څه رقم عمل کړی وو، پر کوم رقم یې بیان کړی وو، څه رقم یې عمل کړی وو. سنت عمل زموږ دپاره دین دی، او نور که نبي نو کړي دا بدعاتي ګمراهي ده. نه د نبي بعد کې صحابه دا رقم کولی شي چې د خپله ځانه عمل وکړي، چې نبي ته اختیار نشته، نو صحابو ته د کوم خوا اختیار دی، چې صحابو ته اختیار نشته، نو تابعینو ته څه اختیار دی، چې او تابعینو ته اختیار نشته، نو د هغه بعد کې چې کم تبع تابعین د هغه ته څه اختیار دی، چې تبع تابعینو ته اختیار نشته، نو متأخرینو ته څه اختیار دی. نو ما ورونو
الله نه ویریږئ د الله قرآن زده کوئ د نبي پر لار روان شئ الله به درسره راضي شي نو آخره خبره دا کوم چې وروره هغه عمل چې د الله له طرفه امر نه وي او نبي نه یې کړی دا بدعت دی ګمراهي ده بېدیني ده او د لمانځه بعد کې دعاګانې کول دا بدعت دي او د جنازې بعد کې دعاګانې کول دا بدعت دي او د روډۍ بعد کې په اجتماعي سره لاسونه پر کول دعا کول دا بدعت دي اذان چې وسو دوه لاسونه پر کول دا بدعت دي او شپږمۍ راوختله میاشت ښکاره سو دعا کول او لاسونه پر کول دا بدعت دي دعا سته خو چې څه رقم نبي کړی وي لمونځ په جماعت سره دا د نبي عمل دی سنت د الله حکم دی خو د ماخستان د لمانځه سره په روژه کې یا 6 رکعته تراویح کول دا بدعت کار دی پر یوازې یوه ښځې ته طلاق ورکول دا بدعت کار دی د کفارو بچان جهنمي ګڼل دا د الله د قرآن انکار دی باید چې موږ ته د الله د قرآن انکار نه وکړو دغه ملایان تر لاس ونیسو پر هر عمل باندې دلیل وغواړو نو به دین خاورې کې نه کېږي او خرابېږي نه که چیرې موږ ته ملایان تر لاس نه ونیسو او خپل امیران نه ونیسو دین به زموږ دپاره بېدیني سي پر بېدیني باندې ثواب نشته بلکې عذاب دی د الله ویرېږي د الله ویرېږي دین د هغه رقم بیان کوي د امیر خبره د الله د قرآن مطابق ومني که چیرې د امیر خبره د الله د قرآن خلاف ته منې نو دغه امیر ستا رب دی دا ملا ستا رب دی دا پیر ستا مرب دی دا کابرین ستا رب دی الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې قرآن زده کړو عمل په وکړو تر بلو پورې ورسوو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین